نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 16 آیت نمبر 105 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه ټول فیصلی دا په کتاب الله باندې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او احادیث دا حجت دی اجتهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان د نص دی د مجرم طرفداری کول او وکالت کول دا جایز نه دی غیر مجرم نه مجرم جوړ دا حرام دی خیانت کول یا د خائن معاونت کول دا گناه ده او هغه اجتهاد د مجتهد معتبر دی او قابل قبول دی چې د قرآنی اصول او احکام موافق وي غلا کول دا گناه کبیره ده او چا باندې تهمت لګول دا هم گناه کبیره ده ناجایزه سفارش ته چا د پاره کول دا گناه ده او معاونت په گناه کې هم گناه ده د دوکباز حمایت مکوئ بلکې د اهل حق حمایت وکئ ترغیب دی توبه طرف ته خلاصه شان نزول د دې آیتونو کې مفسرینو یو واقعه بیان کړې ده حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ مالدار صحابي رسول د کور نغلا وشو وړ پټ شو ورڅ اصلي هوا د خبر خپل وراره حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ ته بیان د دوی شک راغی په یو کورنۍ باندې چې هغه د منافقین و طعما او بلنم د هغه بشیر یره د اغلا بد کړي او نخې دا وا چې په دغه کور کې روټۍ پخېده هغه ټیم کې وړو بد چا په کورونو کې نو او د چا په کور کې چې به وړو هغه به ډېر مالدار غنل کېد و دوی دا کور داسې نو چې روټۍ پخ کړې وي په ګجرو به گزاره کېده دوی ته چې کله پته ولګېده دوی د شپې مشوره کې نه ولا څومره چې د دوی حمایتیانو هغه ټولې راجمع کړ دوی دعوه وکړه په حضرت لبید رضی الله تعالی عنہ کله چې هغه ته علم وشو تورې راویسته وای دا کوم تهمت تاسو لګوئ دا تاسو ثابت کوي کچري ثابت نه کوي تاسو نو فیصله به بیا زما توره کوي هغوی د خپل غلطۍ اعتراف وکړ چې زمونږ نه غلطي وشو دوی ځان سره څه مشران واخیستل مخلص کسان ځان سره روان کړه چاته چې د دوی د منافقت په باره کې علم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغله او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت رفاعه او قتاده رضی الله عنهما په موږ باندې د غلا تهمت لګی حالان کې موږ غلا نه د کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی صفا خبري واوریدي الحنف القول نو وی ټیک ده دلته حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګی چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته تللی دي او الته خپل صفای پیش کړي دا وراره ته ویلا شوراره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټوله واقعا بیان نو چون کې هغوی مخکې تلیو په خپل بهترین انداز باندې خپل مقدمه پیش کړې و صفای پیش کړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي رسول ته غصه شو دی واپس را روان دی ډیر زیات خپه دی وی غلام را نه وشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپه هم شو حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ ته ویل هغه خیر دې صبر وکړه الله بس رحم تفشیش شروع شو دغه سامان د یو يهودي د کور نه برآمد شو يهودي ته وی ها دا سامان چرته هغه ورته دغه منافق نوم واخیست چې دغه زما سره امانت یخو دی نو هغه قسمونه شروع کړل نه چې ما خدا امانت نه دی یخو دی لہذا د قرآن د آیتونه رب العالمین نازل کړه د دغه منافقینو هغه غلا هم ښکاره شو د دوی هغه خیانت هم ښکاره شو د دوی په دروغ باندې هغه قسمونه هم ښکاره شو بیا دغه ځنه دی او تختید د مکی مشرکینو سره میلاو شو او الته به د ژوند او زندگی تیروله او بیا د ذلت په مرګ باندې الته مړ شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا یقینا انزلنا من نازل کړه دې الیک الکتاب تا ته پیغمبر کتاب مراد ته قرآن بالحق په حق سرا د پاره د ښکارا کولو د حق بیانولو د حق مقصد د نزول د کتاب څه دی لتحکما چې فیصله وکړي ته بین الناس پمن د خلقو کې د ظالم نه مظلوم ته داغه حق ورک بما په هغه طریقه باندې اراک الله چې خودل دا تا الله اراک بمانه علم او علم په معنی د وحی دی دلیل په دی باندې چې څنګه قرآن حجت دی دغه شانتي احادیث مبارکه او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اجتهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حجت اور دلیل دی ولا تکل للخائنین او مجوړېږه د پارا د خیانت کوونکو خصیما جګړمار د خیانت ګرو طرفداري مکوئ داسې نه چې هغوی هغه خپله مدعا په بهترین انداز په ښکلي انداز پیش کړي او تاسو متاثره شئ او د هغې
طرف ته فیصله ورک. واستغفر الله بخنا وغواړه د الله نه. ان الله یقینا الله کان د غفور الرحیم بخونکې مهربانا. او وکالت مکوئ، طرفداری مکوئ د هغه کسانو چې څوک په ځان باندې ظلم کوي. ولا تجادل جګړه مکوته عن الذین د طرف د هغې کسانو نه یختانون انفسهم چې خیانت کوي په ځانونو خپلو باندې. خیانت دا ګناه ده او د خائن د پاره د مجرم د پاره وکالت کول، طرفداری کول دا هم ګناه ده. ان الله یقینا الله لا يحب من نکوي محبت نکوي من د هغه چا سره کان چې وي خوانا غټ خیانتګر، صيغه د مبالغه ده. اثیما ګناهګار چې په دروغ قسمونه کوي. دوی د خلقو نه خپل ګناهونه او غلا پټي خو نه شي پټولې د الله نه، او دوی پټي مشورې کوي لیکن د مشوره د الله نه نشي پټولې، جرګه د الله نه نشي پټولې. دغه الله دوی سره وي. یستخفون ځان پټوي دوی من الناس د خلقنا ګناهونه پټوي. ولا یستخفون او نشي پټولې ځان من الله د الله نه، د علم د الله نه. وهو معهم او حال دا دی چې هغه الله دوی سره دی په اعتبار د علم او قدرت سره. اذ کلا چې یبیتون مشوره کوي دوی د شپې، هغه مشورې دا طعمت اشاره ده. ما د هغه څه لا یرضا چې نه خوښوي الله من القول د وینانا، چې مجرم بچکی او غیر مجرم مجرم جوړي. وکان الله او دی الله بما په هغه څه باندې یعملون چې کوي دوی محیطا احاطه کوونکې. وسټولو ته خطاب دی، خبرداری دی چې ګوره په ناجایزه باندې د چا دپاره سفارش مکوئ، وکالت مکوئ، طرفداری مکوئ، مجرم د سزا نه مبچ کوئ. ورنه د قیامت په ورځ به بیا څوک داسې وي چې دغه مجرم، دغه ګناهګار، دغه خطاکار د رب العالمین د عذاب نه بچ. ها انتم خبردار تاسو، هؤلاء ای هغه خلقو، جادلتم چې جګړه کوئ تاسو عنهم د طرف د دوی نه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې. فمن یجادل الله نو څوک به جګړه وکړي د الله سره عنهم د طرف د دوی نه یوم القیامت په ورځ د قیامت. امن یکونو آیا څوک بشي علیهم د دوی وکیل ذموار کارساز. څوک شته دی داسې چې د الله د عذاب نه او د الله د قهر نه او د الله د لعنت نه بچ کی. نن که زمونږ معاشرت تبا ده هم دا وجه چې مجرم ته سزا نه میلاویږي، بلکې دغه مجرم د سزا نه د بچ کولو د پاره هر قسم معاونین، وکلا، طرفداران او هر څه میلاوي، لیکن د قیامت ورځ یاد ساتئ څوک بم د چا دفاع نشي کولی. ومن یعمل او څوک چې وکړي سوءا بدی، هر ګناه تی مراد ده، یا وړوکې ګناه تی مراد ده، او یا تهمت، او یظلم یا زیاته وکړي غلا لکه یا په دروغ قسم یا شرک یا لوی ګناهونه، نفسه پزان خپل د هر ګناه نقصان دغه ګناه کون کی تبرسی. و بیا هم ترغیب د توبې طرف. ثم بیا یستغفر الله بخنا وغواړي د الله نه، الله د خپل بنده سره مینه او محبت. یجد الله نو بیا بمومي الله لرا غفور الرحیم ډیر بخون کې او ډیر مهربانه. ځکه حدیث کې راځي څوک چې د ګناه نه توبه وباسي الله داسې پاکي گویا چې هغه ګناه کړی نه. ومن یکسب او څوک چې کوي اثما ګناه فانما نو یقینا یکسبه کوي هغه خو علی نفسه چې ضرر به پزان خپلوي. ګناه ګناهګار ته نقصان رسي، د هغه د پاره عذاب لازمی کوي، د عذاب مستحقی ګرځي. وکان الله او د الله علیما خپوها د هر چا د ګناه نه خبر دی او بیا فورا نرانسی. حکیم ډیر حکمت والده کېدې شي زما د بنده زما طرف ته راشي او توبه وباسي. ومن یکسب او څوک چې کوي خطیئه ګناه په خطا سره، وړوکی ګناه یا غټ ګناه ته کیږي خو په غلطۍ سره سهون، او اثما او یا ګناه په قص سره لوی ګناه، ثم بیا یرمی تهمت لګوي به د هغې بریئا په به ګناه باندې
باندې لکه څنګه هغه واقعه کې ذکر شو چې غلا هغه منافق وکړه، اول تهمت پاغه پاک صحابي ولګاو، بیا پاغه يهودي باندې ولګاو، لیکن کله چې رب العالمین د قران آیتونه نازل کړه نو د هغه منافق ګناه ټولو تخکارا کړه، هغه رسوا شو او هغه دوړ الله پاک ثابت. فقد احتمل نو یقینا اوچت کړه د بهتان ګناه، د بهتان تهمت ګناه کبیره ده خپل ملګری باندې، و اثم مبین او ګناه ښکارا.